نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم منگو تاسو مسلاد آمین کی د امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ د مذہب مسئلہ او داغی دلائل ویلو حرمینو کی ولد والین نباد بعض ائمہ آمین پتی زبان دی وی یو مسئلہ ذہن کی یاد اساتو جد حرمینو امامان داد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مقلدین دی او باقیدہ پا حرمینو کی چکم مدرسی چلی گی پاگے کی چکم فقہ درس کی گی اغاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہ و تدرس کی باقیدہ سرکاری طور اغاد امام احمد بن حنبل سے مقلدین ریکارڈی دی پر ریکارڈ کے ہوئی پا مذہب روان دی نو آغا دا سی مثال لری لکہ دا یو جماعت سلور لاری سلور مذہبنا دا یو جماعت سلور لاری دا طول مقاصد دا جماعت کی دا ننمونز دی نو کدا اغوی پا مذہب کی آمین پتیز ویلشی اغوی دا خپل امام پا تقلید کی دا مسئلہ کی او دا اغوی دا امام اجتحاد دا دیچ آمین پتیز باننے ویل پکار دی غیر مقلدین وابیان دی دا امام احمد بن حنبل سے مذہب والا مسئلے نہ بیانے ذکر چاگی خو مذہبونا نمانی نو چی مذہبونا نمانی داغی دا مذہب یو مسئلہ با نراخلی چلتا امین پتیزر نو منگ بیم پتیزوایو تاغا مذہب اختیار کا نبیتا پتیزوایا تو با مذہب باندتلو تا شرک کفر گمراہی بے لہذا اغازی مسئلہ دل تب آمین کی نراخلی پا مسئلہ دا آمین کی دا دوی موقف دا سلور مذہبون نبا جدا شمار کی ورطا استما پرون ہوئی چا وی آمین وی خطا تنوی چا آمین وایا یا موایا تیز وایا پا مزا وایا او دلتا چا دور وزی ورشی جماعت تنو پدریم دعوت در کی آمین تیز وایا اغیب ماندے کی مثال قولیدین کئی نو تا تنوی چا کوا کتا کہ ام دی خبل کا دیو کنکیم تا تا دعوت ندر کی او دلتا چروز دو ورشی نو بلو استاد دعوت در کی رف الیدین کودی که دمر ثوابو ندی بل اغی دا یو امام پا تابدارے باندے تک ضروری گنی باقیدہ واجب گنی او دوی دا امام پا تابدارے و پا تقلید باندے فتوی دا شرک و دا کفر و دا گمراہے لگئی دا دوی دا اغی سر اس قسم اتفاق نشتا اغوی تراویح شل رکاتا کئی دوی اتا کئی اغوی طلاقنا قانوناً شرعاً مذہباً دری شمار کی پدریو کی او دی دریو تیہو ہوئی بل اغی جنازہ پا پٹا باندے کئی او دوی یہ پخکارا باندے کئی دا سی گن مسائل خدا مختصراً نو یو مسئلہ کی دی خلق تا دوکہ داور کی چپ حرم کم آمین پا تیزن نو حرم کی جنازم پا پٹا دا تخکاری ہر مانزن پاس جنازہ تخکاری نو چی اگر تا نخکاری دار تا سنگ اخکاری حرم کے امام پسی تج اغی ضروری گنی مجتہد پسی اگر تا تنخکاری نو مختصراً دا حرمین و مسئلہ دلتا آمین والا منگتنک دوی دا آمین مسئلہ کی وی گو رہی امام عطا رحمت اللہ علیہ چی دا 200 صحابہ کرام مسئلہ نقل کی چی آمین باغی پتیز باندے ویلو نو گور دا دوی یو مضبوط دلیل لیکن دا دلیل دی تفیدہ نور کی دا دوی پنجبان صرف قرآن و حدیث دلیل لی امام عطا خود تابعی دی اگا خود اللہ دی و رسول اللہ دی دا دوی دا پار حس قسم دلیل حالانکہ دوی دا پار دا مضبوط دلیل دی و دوی دا اصول مطابق دا دلیل ندی
بل دیم دلیل دی پیش کړي د وائل ابن حجر رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې منځو او هغه امین په تیزه باندې ویلو، لیکن پدې کې د وائل بن حجر رضی الله عنه روایت نقل کول کې عبد الجبار دی د وائل ابن حجر سے زویو او د عبد الجبار د خپل پلار سره ملاقات ثابت نه لري، نو حدیث ته نقل کړي نه دی، لہذا د حدیث صحیح نه دی چې دی په کې مسله بیان کې چې امین عبد الجبار سے نقل کړي۔ وائل ابن حجر سے دو زام یو زینو علقمه هغه شاګرد د خپل پلار شاګرد او دویم زویو د عنو عبد الجبار هغه د پلار سره ملاقات نه شو، ماشومو چې پلار وفات شو، پلار نے سبق نو ویلی او دا کوم حدیث دی بیانې چې وائل ابن حجر صاحب هغه نقل کوي چې نبی علیہ السلام منځ امین پتیزو وي پدې کې داراوی عبد الجبار دی، نو عبد الجبار ول حدیث صحیح نه دی، د دوی مسألت نه ثابتېږي نه۔ دریم دلیل دی نقل کی چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې کله په جمعات کې مونږ کولو امین به دومره پتی زبان ویل شو چې جمعات کې به گونج پیدا شو، جمعات کې به شور پیدا شو، دومره پتی زبان امین به وي۔ نو یو مسله خدا را چې د دوی دعوه په حدیث کې نشته، د دوی دعوی کې د امام مسله جدا او د ځان لمونځ کوونکې مسأله جدا، د سری منځونو مسأله جدا، د جهري منځونو مسأله جدا، یو پکې د دوی دعوا نشته۔ او دویم دا چې په دې ځای کې دوی دا حدیث کوم بیان کو چې په جمعات کې به گونج پیدا شو، جمعات کې به شور پیدا شو، جمعات کې به آواز تیز راغی، دې ځای کې مسئله دا ده چې نبی علیہ السلام په جمعات کې موجود دي او خلق شور کوي، حالانکه قرآن کې الله فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د پیغمبر وړاندې به تیز خبرې نه کوي، نو دلته خو ته وایي چې امین به دومره تیز وي چې پیغمبر مو موجود او خلق به چغې والي، د حدیث د قرآن کریم نه خلاف دی جوړ کړی دی، د حدیث صحیح نه دی، ځکه قرآن کې راځي پیغمبر موجود تیز خبرې به نه کوي، نو چې تیز خبر نه کوي نو تیز چغې به پسې وي، او بیا د نبی علیہ السلام مانځه کې دا چې چغې دا حدیث د قرآن کریم آیت نه خلاف، دا حدیث صحیح نه، بل د دین علاوه یو حدیث دی ذکر کوي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام کله د سورې فاتحه د قرأت نه فارغ شو نو امین یې په زور باندې اووي، په دې کې لفظ راځي چې مد بها، نو په دې کې د مد مراد دا نه دی چې आवाज په تیز باندې کو، د مد بها نه مراد نبی علیہ السلام په امین باندې مد کو، امین امین او نبی په حمزه د پاسه مد اوي امین، دا تینا مراد نه چې आवाज تیز کو، مراد تینا دا دی چې امین اوي، امین او نبی چې امین شنو په دې مد ني حمزه زبر او حمزه مد زبر آمین، نو مد نه مراد مد کول دی، مد نه مراد आवाज تیزولو نه دی۔ دا څنګه روایت دی وابیانو د خپل امین د تیزوالي د پاره دلیل کې ذکر کړی دي، خود الله جل شانه په فضل سره په یو دلیل کې هم د دوی دعوا نشتا، کم دلایل چې دي د دوی دعوا پکې نشته، موږ د دوی مسأله کو، موږ نه د امام احمد بن حنبل سے مسأله کو او نه د امام شافعی سے مسأله کو، ځکه هغه ټول اهل سنت والجماعت دي، مسلو کې به خپل امام پسې رواني او باقیده کې زمونږ سره یو ځای دي، موږ د هغې خبرې دې ځای کې نه کوو، د هغه داسې په یو کور کې د یو پلار څلور زامن، نو پلار د ټولو شریکه یو دی، نور بچي نومونه جدا دي، نو څلور مذهبونه امامان داسې دي لکه پلار بچي څلور، نو عقیده کې ټول څلور واړه یو ځای دي، خو په مسلو کې جدا دي، نو په مسلو کې جداوالي باندې څه نقصان نه راځي، د دې وجې نه موږ چې دا کوم مسله امین ویلا، په دې امین مسله کې موږ هغه خلک بیان کړي چې هغې ځان ته اهل حدیث یا غیر مقلدین وایي، موږ د هغې خلکو دلایل او شبهات بیان کړل چې د دې خلکو سره په مقدس مکه داسې دلیل نشته چې هغې کې د دوی دعوا موجوده وي، او الحمدلله د الله په توفیق موږ او تاسو پرون مسأله ویلا چې د قرآن کریم آیات د نبی علیہ السلام ګڼ احادیث
آمین په پټه باندې ویل د سنت د هغې دپاره دلایل موږ او تاسو پرون بیان کړ. الحمدلله زمونږ استاد چې کوم مذهب دی دا د دلایلو په لحاظ سره قوي دی. آمین ویل پس سنت دا دی چې په تیزه باندې ونوې په پټه باندې ووې بهتره دا ده سنت دا ده. نور د پټ ویل احادیث هم تاسو ته ذکر شو احادیثو کې راغلي دي خو د هغې نه مراد دا نه دی چې څنګه چې دا خلک اخلي او د دوی مذهب ترې نه ثابتېږي. نور د حنابلو شوافعو مسأله هغه موږ دې ځای کې نه وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.